إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره. الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. درود شريف وآي. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها وقوت الأرواح وغذائها محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه وصل وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. صدر جلسہ پیری طریقت و رہبری شریعت شیخ القرآن والحدیث صاحب الاخلاق الحمیدہ جناب قابل تعظیم بابا جی سے مبارک دامت برکاتہم، اور زما ډیر محترم رفیق و صدیق عالم نوجوان شیخ القرآن والحدیث مدرس بے بدل وحید اللہ جرار صاحب دامت برکاتہم، اور زما ډیر محترم زمارور و ملگرے شیخ القرآن والحدیث علامہ بخشیر صاحب دامت برکاتہم، او دیگر علماء کرام طلباء عظام او ډیرو قدرمندو عزتمندو محترمو مؤمنان ورونو. د پروګرام ډیره حصہ تیره شوه. زمان وړاندې زمون مهمان خصوصی جناب مفتی سے مبارک ختمانه د قرآن کریم په بهترین نهج و انداز کې استاسې په وړاندې عرض کا. الله دې د هغې دغه تحقیق او دغه درس او دغه ختمانه په خپل بارګاه علی کې قبول او منظور کې امین وایي. د بابا جی صاحب د امر د امتصال په نیت چې دی مبارکو زه په دې باندې مخکې مامور کړی وم چې تاسو به دلته د درود شریف په فضیلت باندې چند کلمات د اهل سنت والجماعت دی غیور عوامو ته وړاندې کوئ. دې کې شک نشته چې ذات د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک رب ذوالجلال د آفات و بلیات و شدائد و نوازل د دفع د پاره یو عظیم سبب ګرځولې دی. که موږ تاسو د صحابه رضی الله تعالی عنهم مبارکانو زندگی مطالعه کو نو هر قسم مشکل چې صحابه کرامو ته پیښ شوی دی هغې د سخت په ټیم کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دربار ته راغلي او د هغه په ذات وسیله نیولې. که باران بند شوی دی او که د چا سترګې ړندې دي او که څوک د مرګو مرض باندې مبتلا دي، که چا باندې قرض ډیر شوی دی، چې هر قسم مشکل په صحابو راغلی، د مشکل په ټیم کې د صحابو د خلاصۍ دربار د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک.
حتی چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک د وصال او د وفات نه بعدم صحابه کرام چې د یو مشکل سره مخامخ شوي دي هغه بیا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مزار ته راغلي الته رجوع کړي او دغه راتګ باندې او دغه توسل باندې او دغه زیارت باندې پروردگار عالم دغه مشکل حل کړي دي او موږ تم دا حکم دی چې کتا سو تمام وظایف ترک کړي او صرف زما په ذات باندې درود شریف وظیفه ونیسئ اذن تکفى همک وتغفر ذنبک او قال اذن تکفی همک وتغفر ذنبک او کما قال محبوبوی زما دا درود شریف دومره د کمال نډک دی که تمام وظایف اورات ترک کئی صرف دا یو وظیفه را ټینګه کئی چې زما په ذات درود شریف ډیر ډیر وایي دا درود شریف دومره کمالی دی د تمام غم نه به زما په ذات دا درود شریف کافی شي او تمام ګناهونه به درو بخي درته دا ډیر د کمال سیز دی د مبارک په ذات درود شریف لګل او بیا پاغه کې د کثرت نکار غستل دا دغه فرقې ناجی جنتی گروه چې اهل سنت والجماعت دی دا دغه علامه ده علامه شیخ الحدیث علامه زکریا صاحب په فضائل درود شریف کې او القول البدی کې علامه سخاوی رحمه الله هغه د لیکلي چې ان من علامه اهل السنت والجماعه الاكثار منها د اهل سنت والجماعت په معظم غټو غټو علامو کې یو عظیم علامه دام ده چې اهل سنت والجماعت باغ سوق وي چې دی په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ذات باندې درود شریف ډیر ډیر وایي محبوب وایي لوی بخیل هغه دی چې داغه په وړاندې ز ذکر شم او د ما باندې درود شریف ونه وایي یو بل حدیث تاسو به د علماو نه بار بار اورېدلی وي مبارک درې کسانو ته خیره کړې و رغم انف رجل دا غسړي پوزه دی په خورو کا کړې شي کنایه د حالات دغه شخص نه ده چې د باندې د رمضان میاشت راشي د باری تعالی باندې په عبادت سره ځان او نبخي جبرئیل علیہ السلام خیره کوي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په امین وای او بیا وای دا غسړي پوزه دی په خورو کې کړې شي چې مور او پلار دواړه بوډاګان وي یا یو ورکی بوډا او کمزوري وي او د هغه خدمت باندې رب ذل جلال باندې ځان او نبخي او دریم ځل محبوب فرمایي دا غسړی پوزه د په خورو کې ککړې شي او د مسکنت او د غریبۍ سره د مخامخ شو هلاک دي شي چې داغه په وړاندې زمان نوم یاد شي ما باندې درود شریف ونوایي درود شریف ویل لس رحمتونو د باری تعالی ته دعوت ورکول دي من صلى علی واحده صلى الله علیه بها 10 محبوب فرمای چا چې ما باندې یو ځل درود شریف ویلو باری تعالی به باندې لس رحمت راتويږي ابو داود شریف حدیث دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی مبارک فرمایي چې کله د مؤذن اذان ووري چې مؤذن اذان کوي بانګ شروع وي دا بانګ وینکې چې کم کلمات دهراوي تاسو ور سره دا دهرو کوي وی وایي ور سره او د اذان نه بعد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په تاکید سره وایي چې ما باندې بیا درود شریف وایي لکه چا چې ما باندې یو ځل درود ویلو رب ذل جلال په لس رحمت راتوي او بیا د خدای رب ذل جلال په دربار کې زما د پاره د وسیلې سوال وکي ځکه دا په جنت کې مقام د وسیلې یو مقام دی او د الله بندګانو کې یو بنده ته بدا ملاويږي محبوب فرمایي زه امید ساتم چې هغه بنده بسیم او کم انسان کم شخص چې د رب ذل جلال نه زما د پاره دغه مقام د وسیلې وغوښته زما شفاعت دغه د پاره واجب او ثابت شه خو دومره خبره ذهن نشین کوي چې القول البدی کې علامه سخاوی فرمایي
انها ليست مختصة بالفاظ مخصوصة وزمن مخصوص. درود شریف کې دا نشتا چې یو خاص الفاظ سره درود بوي او نور بنوي، یو خاص ټیم کې بوي او بل ټیم کې به نه وي. نو خو دې کې څه خاص الفاظ شتا چې هغه پورې به بس توقف کیو، دا غینه مزید بنور کلمات نه وای. او نه دې د پاره شریعت کې څه خاص ټیم راغلی چې دغه ټیم وای او دغه ټیم مو وایا. چې کوم سیاق د صلات سلام وی، که سیاق د خطابی، که سیاق د غیابی، په دواړو کې اجازت ده. وفاء الوفا کې سمهودی سلورم جل کې وای چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې د درود شریف ویلو دوه طریقې دي. یو طریقه بیانای چې کله کله په صيغه د غیاب سره سره په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې درود وای. مثال پیش کړي لکه یو سړی وای السلام علی رسول الله، الصلاۃ والسلام علی رسول الله، یا مثال لکه درود ابراهیمی را واخلا. او دویم قسم چاغه په صيغه د خطاب سره یو شخص را پاسي په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې درود وای. داغه مثال پیش کړي لکه الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله. فضائل درود کې علامه زکریا صاحب لیکلي چې کایو انسان د درود ابراهیمی په ځای باندې دسه وای الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله، وی زیاده بهتر ہے، دا ډیر بهتر کار دی. بیا هم زما خپل ذوق داده، زما باطینی فتوا داده چې کم درود منسوسی دی هغه کې فیض و نورانیت هغه ډیر زیات دی. افضل باغ درود وی کم چې محمد عربی صلی الله علیه وسلم امت ته خودله. باقی جواز هغه هر یو درود لري، که یو انسان درود تنجینه وای، که درود لکی وای، که درود تاج وای، که درود ابراهیمی وای، بلکې چې هر یو درود شریف وای پدې کې هیڅ قسم پابندی نشتا. که په صيغه د خطابی، که په صيغه د غیابی، دواړه قسم په صيغو سره درود شریف ویل په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې دا جواز لري. بعض خلک وایي یاره اذان نه وړاندې درود شریف شته، بعض وایي نشته. ما درته مخکې ختمه کا چې درود سلام د پاره مخصوص ټیم نشته دی. چې کوم ټیم انسان ویلی شي، اذان نه وړاندې ویلی شي، اذان نه بعد ویلی شي، یوازې اذان نه مخکې ویلی شي، یوازې اذان نه بعد ویلی شي. اذان نه بعد هغه باره کې حدیث پاک راغلی کم چې ما مخکې تلاوت کو د ابو داود شریف حدیث دی. او امام جزری الفقه على مذاهب اربعه کې دغه حدیث د عبد الله ابن عمرو ابن العاص پیش کړي چې هغه کې درود شریف بعد الاذان راغله. او عنوان او ترجمه الباب چې دی هغه دا سیګ چې باب الصلاه علی النبي قبل الاذان صلی الله علیه وسلم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې اذان وړاندې درود شریف ویل څنګه دی؟ هغه استدلال د دې حدیث نه کوي چې دې حدیث نه فهميږي چې قبل الاذان هم کولې شي، پروا نه کوي. خو دې مسله کې افراط او تفریط پکار نه دی. بعضی کسان قبل الاذان اذان وړاندې درود سلام بالکل حرام ګڼي. حرام هم نه دی، ځکه حرام نسقت غوړي. الحلال ما حل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه. حلال هغه دي چې باری تعالی قران کریم کې حلال کړي، حرام هغه دي چې باری تعالی قران کریم کې حرام کړي. یا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث کې یو شی ته حلال حرام ویلي، دا وحی خفیدا، دا و د حلال او د حرام بغنی لکه یو شی چې قران کریم کې باری تعالی حلال یا حرام ګرځولې وي. او درود شریف بارکی دا یو حدیث کې نشتا، یو آیت کې نشتا چې اذان وړاندې درود سلام نه وایي ګنې بریلی او بدعتي بش، دا پکې نشته دی. دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په ذات درود شریف ویل دا غسر د وفا ثبوت ورکول دي، ځان د لس رحمتونو مستحق جوړول دي، د خپل ایمان ثبوت پیش کول دي. مشکات شریف کې اوایلو کې حدیث موجود دی کتاب الایمان کې، ومحمد فرق بین الناس، د محمد مصطفی دا ذات دا د مؤمن او د کافر په درمیان کې امتیاز راولي. مؤمن چې پیژني د په ذات باندې په ایمان راوړو، د په ذات باندې د درود شریف په لګلو، د مبارک په ذات سره د تعلق او د محبت ساتلو باندې پیژني چې دا مؤمن دی. او منافق او مشرک او کافر چې پیژني
چې محمد مصطفی نه مني او بغض ور سره کوي او ګستاخی او بېدبي کوي، بس دغه بیا د کافر او د غیر مؤمن علامه ده. عرض مې ستاسو په خدمت کې دا کولو که د اذان نه وړاندې درود شریف څوک ووایي نه بدعتي دی او نه بریلی دی، او چې مستحب عقیده ورته وساتي، فرض واجب سنت او لازم ونه ګڼي، بس که چوي ثواب دی، کوي نه وي اذان کې فرق نه راځي، منځ کې فرق نه راځي، ویلی شي ودی وی القول البدی کې علامه سخاوي رحمه الله صلات سلام قبل الاذان هغه باندې لوی طولانی بحث کړي، بدعت حسنه مستحب ورته ویلي، علامه شامی ورته بدعت حسنه یعنی مستحب ورته ویلي، ډیر علماء د استحباب قول پکړي، کسو کې فرض یا واجب یا سنت یا لازم نه غني، مستحب دې شل زل دی وې څه ګناه پکې نشته دی. او کڅوک داسې علاقه کې داسې روټین جوړوي چې دا ځان وړاندې درود سلام ونه ویلې شي، نبی راضي درود سلام وای دا غي نه پس اذان بیاو کی، دام زیاته به افراد دی، ښه دا افراد دی. نه خو اذان وړاندې درود سلام حرامو او نه د فرض او چې ګنې هغه ترک شو نو اذان ته بیا کې ځکه چې رکن پاتې دی، نه اذان د پاره شرط دی او نه ورته رکن دی، نه د اذان د پاره موقوفن علیه دی، نه ورته شرط دی او نه ورته رکن دی، بس مستحب دی. زړه کې دنه د محمد مصطفی محبت په لویه پیمانه باندې ځان سره وساته، او کچا صلات سلام د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې ویلو خوشاله شپې ته ور سره ملګری شپاغي کې رد په مکوا ګینه روزه کې دنه د محمد مصطفی سره بخفک، او چې هغه د خفکو باری تعالی د خفکو، او چې باری تعالی د خفکو بیړه د غرق ده. او بیا دې کې دام چې بعضی کسانو کتابونو کې امدالي کړي چې یاره درود تاج ویل دا شرک دی. تبیان کې رستمی التبیان فی تفسیر ام القرآن کې عبدالسلام رستمی صاحب هغه دا لیکلي چې درود تاج ویل دا شرک دی، او دا شرک نه دی، دا دغه یو علمی خیانت او علمی خطایی ده، دا خطا شوی دی. ځکه هغه چې کوم علت بیانې، علت څه بیانې په دې کې شرکی الفاظ دي، لکه څه شرکی الفاظ دي ولې دې کې نه راځي چې اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. وګوره نبی له سلام ته دافع البلاء ویلې شوی، د بلاګانو دفع کوونکې، نو بلاګانې خو هغه نه دفع کوي، بلاګانې خو باری تعالی دفع کوي، او دغه د باری تعالی صفت دی کې راغستلې شوی د الله عبد او د الله حبیب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ورکړې شوی، خو همدا شرک دی کنه. مونږ ورته وایو چې نه، زموږ استاد ګرامی حمدالله جان دا جیوی ډاګې بابا مرحوم بصیر کې جواب ورکړي او وی چې بلاګانو کې لوی بلا کفر دی، او د نبی له سلام په نامو کې یو نامش مبارکه ماحی راځي، مبارک وی انا الماحی الذي يمحو الله بي الكفر، زمح وکون کې یم زما په نامو کې یو نامه ماحی ده، زغه ذاتم چې باری تعالی زما په سبب د دنیا نه کفر میټو کړي دي، د کفر غوندې لوی بلا چا د فقا محمد مصطفی د فقنو دافع البلا شو کنه، د کفر نه غټه بلا یا کما ده. نو داسې هم نوې چې یاره که درود تاج دی ویلو بس لاړې مشرک شوی بدعتی شوی فلان شوی، نه نه، د محبوب په درود چاته بدعتی موایا، او داسې موایا چې چا دا ویل چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، بس دا پنجابی درود دی او دا د پنجابیانو ایجاد دی او د لاړو بریلو مشرک شو، نه پدې سو بریلوی یا مشرک نه جوړیږي. او بالمقابل داسې موایا د پنجاب د یو مفتی صاحب کتاب میں کتو هغه لیکلی چې درود ابراہیمی یہ فقط نماز کا درود ہے، نماز کے بغیر یہ درود ناقص ہے، ودا صرف د مانزه د پاره درود دی، د مانزه نه بغیر دا ناقص او دا نقصان والا درود دی. دا اوس دا غیر افراط او زیاتې دی. د محمد مصطفی د پاک زبان نه چې امت ته کم درود ښودلی شوی دی هغه بالکل کامل دی، هغې ناقص هغې ته د ناقص نسبت کول دا سوی ادب دی. نو کم جانبینو ته چې کم افراط او تفرید زیاتې تیرې او نقصان روان دی،
زمونږ اسلام د اعتدال نامه ده، د میانه روۍ نوم دی. مونږ به داسې هم نه کوو چې کچا الصلاة والسلام علیک یا رسول الله ووی بس مونږ به هغه ته وایو چې لاړې مشرک و بریلوی شوې. نه، د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ذات باندې درود شریف لېږل دي، په قرآن کریم باندې عمل کول دي. ګوره قرآن کریم کې باری تعالی مونږ ته څه فرمایي؟ ان الله وملائکته یصلون علی النبی. باری تعالی وی یقینا زه او زما کل فرشتگان، ملائکته صيغه د جمع ده، ټول فرشتگان یصلون علی النبی. یصلون د مضارع صيغه ده، مختصر لیکلی چې مضارع دالوی په دوام او استمرار، په لحظه لحظه، سکند سکند، منټ منټ، په غړای غړای، په هر سکند سکند کې باری تعالی وی زو زما فرشتگان په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې درود لیږو. اوس دا چې د باری تعالی د درود لیږلو سمانا نو څوک وی چې ان الله تعالی یترحم علی، خدای تعالی په د رحمت باران کوي. څوک وی یثنی علیه عند الملائکه، د فرشتو په دربار کې باری تعالی جل جلاله د تعریف بیانوي، په نبی له سلام باندې ثنا وي. مختلف اقوال القول البدی کې علامه سخاوی په دې مضمون هم نقل کړي چې د صلوات الله علی النبی سمع نه ده، د دې څه مفهوم دی؟ متعدد اقوال علماء د دې په تفسیر کې نقل کړي. بهر حال الله وی زو زما کل فرشتگان په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې په کل احیانو کې درود لیږو. او بیا موږ ته څه وایي؟ یا ایها الذین آمنوا، اے مومنانو، صلوا علیه وسلموا تسلیما. درود ولېږئ په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې او سلام وایي په ده باندې په سلام ویلو سره. اوس که موږ ورته دې سوچ وکړو، الله موږ ته وایي درود هم پې ولېږئ، سلام هم پې ولېږئ په سلام لېږلو سره. تسلیما په دې آیت کې مفعول دی، مفعول مطلق دی. مفعول مطلق هغې ته وایي چې د فعل مذکور په معنا باندې ذکر شي، مشتمل وي د فعل باندې د قبیلې د اشتمال له کل نه په جز باندې. مقصود مفعول مطلق کی تاکید وي. باری تعالی فرمایي چې صلات خو به وایي او سلام باندې تاکید در باندې کوم چې د صلات سره ګورې، د صلات سره سلام پرې نه دی، سلام ور سره خامخا وایي. اوس موږ په آیت کریمه باندې عمل کوو. سوایو الصلاة والسلام، صلات درود والسلام و سلام، درود و سلام دی وی علیک تا باندې یا رسول الله، اے د الله رسول. اوس دې کې شرک د کوم ځای نه راغی؟ دا خو قرآن کریم باندې عمل دی. مونږ ته باری تعالی فرمایي صلات سلام پې ووایئ. نو دا الصلاة والسلام علیک یا رسول الله مانم دغه ده چې مونږ صلات سلام په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې وایو او په دې آیت کریمه باندې عمل کوو. اوس دلته یو اشکال هم دی. هغه اشکال دا دی چې مونږ ته باری تعالی امر کوي صلوا علیه وسلموا، درود وایي تاسو، سلام وایي په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې. او مونږ چې دې آیت باندې عمل کوو په ضمن د درود ابراهیمی کې نو څه وایو؟ اللهم صل علی محمد. هغه مونږ ته وایي درود پې وایي، مونږ را پاسو باری تعالی ته وایو اللهم یا الله صل علی محمد، تو درود وایي په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې. ناغه مونږ ته وایي تاسو پې وایي او مونږ دې ته وایو ته پې وایه. نو دا خو آیت باندې عمل را نه دی. جواب دا دی چې آیت باندې عمل راغی. ذات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم طاهر دی، لا عیب فی، هغې کې عیب نشته. مونږ د عیبونو نه ډک یو. مونږ د خپل طرف نه په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف نشو ویلی. دا چې مونږ را پاسو او باری تعالی ته عرض کوو او دعا کوو چې اللهم صل علی محمد، یا الله ته پې زمونږ سیډ نه درود شریف وایا او رحمت پې نازل کا. دا ولې وایو؟ دا ځکه وایو چې باری تعالی هم پاک دی د هر عیب نه، ذات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هم د هر عیب نه پاک دی. نو موږ ځکه اللهم صل علی محمد وایو لتكون الصلاة من رب طاهر على نبی طاهر، چې د پاک رب نه په پاک نبی باندې درود وویلی شي. ځکه موږ د عیبونو نه ډک یو، موږ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې بس درود وایو. بل دا چې د آیت کریمه د شعبان په میاشت کې نازل شوی دی. ان الله وملائکته یصلون علی النبی. دغه آیت کریمه دا کم میاشت روانه ده چې میاشت د شعبان د پدې کې نازل دی. د
دیو جنا یو حدیث چې داغه سند کې لین او ضعف هم دی پاغه کې دا راځي چې ان شعبان شهر الصلاه على محمد المختار صلی الله علیه وسلم. دا شعبان دسې میاشت ده چې دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ذات سره داسې ګهره تعلق لري. د دې میاشتې سره مناسب دا دی چې د محمد مصطفی په ذات دی ورکې ډیر ډیر درود شریف ویلی شي. او دې آیت کې کمال هم دا دی چې چاله خوب نه ورځي من کان قلیل النوم یقرأها، چاله چې خوب نه ورځي دا آیت کریمه دی شروع کی او بیا دی ورپسې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې درود شریف وایي دله به خوب ورشي. عجیبه نسخه ده. حضرت علی کرم الله وجهه چې دا آیت کریمه وریدو ان الله وملائکته یصلون علی النبی فورا ویل لبیک حاضرم یا الله حاضرم او بیا به درود شریف شروع کو. دیو جنا عمر کی یو ځل په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف لګل دسه فرض دی لګه کلمت ویبه ویل چې فرض دی. مجلس کی یو ځل چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا پاک اسم شریف ذکر شي فورا به چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد الخ درود په یو ځل ویل دا واجب ګرځيږي، باقی بیا بار بار ویل دا مستحب دی. خو ښه طریقه دا ده چې بار بار ویلی شي چې څومره د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک دا پاک اسم شریف مات کیږي چې عاشق امتی بار بار د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې دا درود شریف ولېږي. ځکه قیامت کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ډیر نږدې ولاړي ان اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاة. محبوب فرمای قیامت کې د تمام انسانیت نه چې ما ته ډیر اقرب وي ما ته ډیر نږدې وي دا به هغه انسان وي چې ما باندې درود شریف ډیر ډیر وایي. او الحمدلله د باباجي سے مریدان مقتدیان هغه د نبی علیہ السلام په ذات ډیر ډیر درود شریف وي او دا د دې کرامت او د دې برکت دی. او دا چې څومره استانی د اهل سنت والجماعت دی داغي مریدان داغي پیران مبارکان د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې درود شریف پلم ډیر وای او بل ته تلقین هم دغه درود شریف ورکي. امداد ایمان او د هدایت او د محبت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عظیم علامه ده. په دې زمانه کې ک نجات غواړي د رزق د ډیرولو د پاره علامه سخاوي وای درود شریف وظیفه راټینګ کوي. د غمونو د لری کولو د پاره درود شریف دا راټینګ کوي. فواید د درود شریف دا دومره ډیر دي که یو میاشت ور باندې زه بیان وکم او لګیایم دا ختمیږي نه. خو شپم ډیرې ستیره شو څه لږه پاتې ده ما ته مطالعه هم پاتې ده. سهار به دورې تفسیر باندې بسم الله وایو شروع به کوو. اباجي سے مبارک وویل چې ستا څومره خوښی او مغه عمره یو څو کلمات ووایو سمانه خبرې ډیرې شوې. زمونږ ورور وحید الله جرار سے محترم هغې به هم درفشاني کوي. باقي نور زه ټیم ستاسې نه نیسم هغې ته موقع ورکوم. وما علی الا البلاغ المبین. درود شریف ووایي. ټول شاگردان علیما ابو العزیز غلام حضرت شیخ القرآن علیما شیخ القرآن شیخ القرآن شیخ القرآن علیما ابو العزیز غلام حضرت شیخ القرآن علیما چې پاسل کو دیا داوی ټول شاگردان علیما ابو العزیز غلام حضرت شیخ القرآن علیما شیخ القرآن شیخ القرآن شیخ القرآن علیما ابو العزیز غلام حضرت شیخ القرآن علیما خدای اسلام خلای رهبروي خلای وارث د پیغمبر وي خلای وارث د پیغمبر وي ویلا کاشا مدر ناتا و پتنگنا لیما ابو العزیز غلام حضرت شیخ القرآن علیما شیخ القرآن شیخ